سلامونه ملګرو، امید لرم چې د ژوند په مزو کې به یو ډیره د افسوس ویډیو، یو ډیره د افسوس خبره ملګرو، نن دا ویډیو ضرور د اخر پورې وګورئ. تاسو ته منت کوم. راځئ اول د شهسوار به دا ویډیو ګورو، بیا تاسو سره څو خبرې کوم. ویډیو خامخا وګورئ. السلام علیکم جی، زه شهسوار او زه د فیسبوک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شیر کولو ته راغلی یم چې لر او بر چې څومره زما فینس دي په دوبۍ کې دي، مسافرونه دي چې په کوم ملکي کنټري کې دي، د ټولو چې کوم دی یو افوا یو پروپاګاندا په دې سوشل میډیا باندې ډیره زیاته نن سبا وایرل ده چې شهسوار بیا دی فیلډ ته بیک کوي. نو او دا حقیقت دی، زه بیا راځم دی فیلډ ته او په څه وجه راځم. هغه خبره دا ده چې ما هغه فیلډم کولو، بیا ورسره ما د تبلیغ مهنت هم وکړو. د دین کار په اول نمبر باندې، د دنیا کار چې کوم دی دا په دویم نمبر باندې کوم. خو دی فیلډ ته بیک ځکه کوم، ځکه بیا راغم چې ما دا 2 کاله د دین مهنت وکړو. څوک زما تپوس ته رانغل، څوک زما پوښتنې ته رانغل، زما بچی څنګه دی، شهسوار څنګه دی، مړ دی ژوندی دی، څنګه دی څنګه نه دی، د سر څرنګه کومک مرسته وکړو. نو زه بیک کوم او زما فینس چې څومره دي، څومره مینوال دي، کتونکي دي، ما ګوري. نو ان شاء الله ملګرو، تاسو د شهسوار به خبرې واورئ. ډیره د افسوس خبره ده، ډیر د افسوس مقام دی. یو څو شعرونه وایم چې مشر ما سوال کوم د تبلیغ لاره، مشر ما سوال کوم د تبلیغ لاره، بس په دغه لاره بدل شوی وي. مخکې به هر چا درنه نفرت کوو، مخکې به هر چا درنه نفرت کوو، اوس د مخکې نور دی سم ګل شوی وي. څومره اصحاب په شهید شوي دي، صلی الله علیه وسلم، څومره اصحاب په شهید شوي دي، ګوره هغه لار کې قبول شوی وي. ملګرو، د شهید جنید جمشید صاحب د یو بیان نه شروع کومه. د جنید جمشید صاحب یو بیان دی، اورېدو مې چې په سنګینګ کې مې ډېره زیاته پیسه وګټله، ډېر زیات مال مې وګټلو، خو سکون راته نه و، آرام راته نه و. بیا د طارق جمیل صاحب سره ملاو شوم او د تبلیغیانو د محفل ناسته مې شروع کړه. نو زما زړه ته سکون ملاو شو. بیا هم هغه ډېر سکون نه ملاوېدو، صرف لږ لږ خو کافي زما زړه مطمئن شو. نو ما وویل چې یاره همدا یو لار ده چې په دې کې سکون دی او په دې کې آرام دی. ما هغه خپل ټول دولت چې کوم و، ځکه هغه مې ځکه وایي اوړاو کو، هغه مې ځکه ختم کو، هغه کور مې خرڅ کو چې یاره زما په رګونو کې هغه سنګینګ و. ما ویل چې یاره دا هر یو سیز ختم شي، دا پیسه هم د دې سنګینګ ختمه شي. داسې وخت راغی چې زما سره په جیب کې صرف اور صرف 100 روپۍ وې. وای ما کور والا له ورکړه، ورته مې دا وویل چې یاره دې نه بعد به زما نه پیسې نه غواړئ. بیا زمونږ نه بجلي هم کټ شوه. هغه د خولې دا خبره ده چې یاره په خوله باندې دا ویل ډېر اسان دي، خو چې کله د یو سړي سره وشي نو بیا سړي ته پته ولګي چې یاره دا څومره ګران دي او څومره ګرانه باندې دغه زندګي تېره شوې ده. خیر، خو ما ته د رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث یاد و چې یاره الله پاک فرمایلی دي چې یاره ته زما دپاره څه کې، نو زه به تاله د هغې ښه انعام در کومه. په دې باندې مې زړه ډېر زیات مطمئن و. وی بیا 3 ورځو تشکیل کېدو، په هغه تشکیل کې زما سره یو ملګری میلاو شو. نو هغه راته وویل چې څه مصروفیات دي. وایي ما ورته ویل چې یاره بس سم نشته دی، څه سوچ دې کړی دی؟ یاره د کپړې سوچ مې کړی دی چې زه د کپړې ډیزاینینګ او کپړې دغه کاروبار شروع کړم. ملګرو، زه مطمئن و نن که وګورې جنید جمشید صاحب الله دې ورله جنت نصیب کړي، الله دې ورله جنت د باغچو نه یو باغ وګرځوي. نن د هغه په ټوله دنیا کې شاپینګ مالې دي او د کپړې غټ کاروبار د جنید جمشید صاحب دی. خو د هغه عقیده او یقین مضبوط و. شهسوار به ډېر زیات بیکاره کار وکړو. زه به دا ویم الله دې ورته هدایت نصیب کړي، الله دې ورته نیکه ورکړي. زه به دا ویم چې یاره شهسوار به دا تا چې کوم کار وکړو نو ستا دا
یقین چې کوم دا په دې خلکو باندې او په الله باندې نو که چېرې ستا په الله پاک باندې یقین وی که نه نو تا به دا ویډیو نه کولې تا به دا خبره نه کولې چې یاره زما چا سپورټ ونه کړو ما له چا لاس را نه کړو ته خو په داسې لار کې تللی وې چې تا خو د قبولیت لار ده دا د قابلیت لار نه ده ته قبول شوی وې نو په کار تاله نه و چې یاره تا دا خبره کړې وه چې زه واپس سینګینګ طرف ته راځم ځکه چې ما له چا لاس را نه کړو او ما سره چا امداد ونه کړو او امداد هغه دی چې الله پاک د انسان سره وکړي تا خو په تا باندې د الله پاک امتحان و ته دومره زر واپس شوي دومره زر ډېر بېکاره کار دی وکړو شهسوار به یې موږ ټول پښتانه ستا نه دا ګیله کوو بله دا خبره چې دا د تبلیغ لار ده دا داسې اخوا دېخوا لار نه ده دا د صحابهو لار ده په دې باندې ډېر زیاته صحابه شهیدان شوي دي چې دې باندې ته تلې او تا الله پاک قبول کړې نو اوس سوال درته کومه منت درته کومه چې د تبلیغ دا لاره مه شرموه پښتونولي هم ته یو طرف ته که هر څه ته یو طرف ته که خو د تبلیغ لاره مه شرموه دغه یو لار پاتې ده چې زمونږ د بخشش لار ده نو سوال درته کومه منت درته کومه شهسوار به چې مه کوئ داسې د تبلیغ لاره مه شرموئ د تبلیغ په لاره پسې سپک نظر مه کوئ الله پاک به دې داسې تباه کړي چې نس نابود به دې کړي پته به دې هم ونه لګي ملګرو ما له ډېرې خبرې نه راځي امید لرمه چې دا خبرې به د ملګرو خوښې شوي وي او ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات افسوس راغی نو ځکه راغلمه او د کیمرې مخې ته مې دا څو خبرې وکړې امید لرم چې د ملګرو خوښې شوي وي چې چېرته مې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته مانوي درماني په دغه دعا باندې اجازت راکئ والسلام